تفسیر قرآن بای مفتی رحیم داد. زما په نوم باندې بیا د تفسیر قرآن خپل چینل دی. په دې باندې څومره د الله رب العزت د فرشتو او د کائنات په ذریعه خواریګانی کړي، موږ او تاسو لپاره تیاری کړي. نو عزتمندو تربیت به دوه قسمه دی، یو جسمانی تربیت هغه د ټولو کې موږ او تاسو ته ښکاري، او یو روحانی تربیت چې کله انسان ایمان راوړي او دا په صدق سره ایمان راوړي به الله رب العزت د تربیت کوي چې دا مجاهده کوي، اعمال شروع کی، کله د شپې را پاسېږي او په یخنۍ کې په ګرمۍ کې اودسونه کوي او مهنتونه کوي، کله بستر والی مدرسې ته ځي، تبلیغ ته ځي، جهاد ته ځي، کله جمعات ته راځي، په تیارو کې په سار سبا کې. نو الله رب العزت د دې په مجاهده کې تربیت کوي دته تقوا نصیب کی، چې کله تقوا نصیب شي دا داسې مخ کې خیجي به د درجې د احسان ته ورسیږي. درجه د احسان دا نبی علیہ السلام فرمای اعبد ربک، و اذا الله عبادت کا وداسي کأنک ترا، گویا کہ اللہ تا تخکاری. او کدی درجه ته نه رسیږي کم از کم دومره مرتبه چې الله ته زخکاره. نو دا د تقوا به اعلی مرتبه ده چې د کوم انسان په عمل کې دا راشي. نو د الله یقین ډیر ضروری دی. ګوره تبلیغي حضرات په شپږ نمبرو کې د ټولو نه اول نمبر دایخره د الله نه د کېدو یقین، او د الله د ارادې نه بغیر د مخلوق نه د نه کېدو یقین. دا ډیره ضروری خبره ده. وی جواب مولانا یوسف رحمت الله علیه هغه وی فرمای چې په قبر کې به اقا انسان جواب ورکولی شي چې کوم انسان په دنیا کې د دې مهنت کړي او د دې یقین یو، یعنی التبه بیا ربیږي او جواب باندې شي ورکولې. قران کې ملوي امن هاذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، بندلک دارا ته وایا ته خو د دکان نکیږي، ته د پټی نکیږي، ته د اوبلان دلال شي دارا پورته شي، او ته د تخم نکیږي، او ته ماخواري وکړه د دین نکیږي. الله وی کزه د رزق ایثار کا ونوایا به د کمزې نراوړې تخم باچ زمن راځي بل لجو فی عتو و نفور. الله وی د خلق اسه سرکشي او نفرت کې پراته دي، ګینه ټولو ته پته ده چې زه کوم او بیا کافران ایمان نه راوړي. نو دی وجه نه عزتمندو د رب تربیت ډیر ناشنا تربیت دی. لفظ رب چې کوم دی قران کې 969 بار استعمال شوی دی، دومره زیات استعمال شوی دی. او عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ وی لفظ رب چې دی دا اسم اعظم دی. حدیث پاک کې راځي اسم اعظم هغه لفظ د الله نوم دی چې چاته دا معلوم شو او په دې سره کومه دعا وکړه الله رب العزت هغه دعا قبلې. اسم اعظم وي. نو دا هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د قول مطابق اسم اعظم ربي 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 دا لفظ دی. او د دې لپاره علماء یو دلیل بیان کړي، وی لفظ رب ځکه اسم اعظم دی چې اکثر دعاګانې ته قران کې وګوره هغه پر ربنا سره شروع شوي دي. ربنا ظلمنا انفسنا مشهور دعا به دویمه دعا ربنا اننا آمنا ربنا فاغفر لنا بل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا بلا ربي هب لي من لدنك رحمه بل ربي زدني علما بل رب اغفر وارحم. نو تاسو ګورئ اکثر دعاګان کې ربي ربنا ربي ربي دا الفاظ استعمال شوي. نو دی وجه نه کلم سره دعا کې اللهم ربنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. اکثر دعا کې ربنا راغلي. نو چې کله انسان دعا کوي پښتو کې اللهم ربنا زما یا الله دا دعا کوي اللهم ربنا مال علم راکي اللهم ربنا یا الله ما داسي کی لازم ویل شي اللهم ربنا یا اسی دعا کې شروع کې درې ځله وای اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا او بیا دعا شروع کا. دغه نه عزتمندو د رب یو معنا د معبود برحق. یو صحابي یو عجیب واقعا ده، هغه رب لفظ په یو شعر کې استعمال کړي رب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت عليه الثعالب.
یو صحابي دی دا چې کله هغه اسلام نو راوړی نو یو باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله قصه ورته بیان کړه. غاوی بن عبد العزى مداغ نبی علیہ السلام ته وی زی او زل تلو نو مال او دسمات رااله نو ما ځان سره بوتم وړو دوی به د بوتان ځان سره ګرځول واړه واړه به ځان سره په سفر کې وړل تر دې پورې چې چا سره ببوت نو چونکی هغه ته دوی معبود ویل نو پلاره کې به شګي راغونډې کړلې چيلې به سره وي او هغه به اول وشلې او داغې نه به خټه جوړه کړه او بوتان به دې جوړ. صحابه کرام به چې کله خپل کې ناس تو کله به وخندل او ویلې موږ هم ډیر عجیب خلک تیر شي په خپل ناس بم خاور راغونډې کړلې او په خپل ناس بم جوړ کړلې او به بم ویلې چې دا به موږ له ارسه راکې او شګه بم راغونډه کړله او چيلې بم په وببم نوې پلار باندې نو چيلې به په اول وشله خټه به دې جوړ کړو بوت به دې جوړ کړو به د عبادت کو نو ځان پورې به کړه راکړه خندل چې موږ هم ډېر ناشنا او عجیب خلک تیر شي په خپل ناس بم جوړ کړو او به ویل فایده به موږ لدا راکې نو بوت چاله فایده نشي ورکړي. نو صحابي وي زروانو ما له د اسماء یاره نو غبوت به داسې صفه سوتره ځکه کې وستو او داسې مرتکتلی چې چرته په خواخو بساروي په دې صحراګانو کې او په ځنګلونو کې بساروي سيزونه به اوچتول ځکه باز بوتان به د وړو نه جوړ شي نو چې ساروي به پیراله اوچت به کو به خوړو نو ما یې داسې خیال ساتو وایي چې روان شوم او د اسماتي نه راپاسېدم وایي چې مې قتل نو یو بیزو یا ګیدړه سورلانډه وای هغه چې قتل وای زما د دې بوت د پاسه داسې خپل چته کړو د پاسې بي تیازي وکړلې بس ډېر زیات ملامت شوم چې ته د دې عبادت کې چې د دې سورلنډي نه او د دې بيزو نه ځان نشي ساتلې د دې تیازو نه ځان نشي ساتلې نو دا بس تای عبادت څوکي نو دغه وخت هغه یو شعر ویلو رب يبول الصالبان برأسه آیا دام رب کی دیشی چې د چا په سر باندې کی دړان او بيزوګان نتیازي کوي لقد ظل من بالت عليه الثعالب او ذلیل دی دا رب چې د پښوګانو او د ګیدړانو نمځان نشي ساتلې دا سکرب دې پښونه او د ګیدړ نمځان نشي ساتلې بس وي غزار به پرتزا پرې ده او به ایمان راوړو وې زما د ایمان ذریعہ د عمل جوړ شوه دی. نو عجیب واقعات شي یو صحابي وي زما د ایمان ذریعہ دا جوړه شو وې ما یو بوت جوړ کړو نو یو ځل مې داسې کوی سره نږدې خو وې چې د بار نارالم وې هغه معبود می غیب شوی وې ډیرو پسې وګرځیدم وې چې کوی ته مې سر ورکارا کو باغی کې الټا پروت سره لاندې او په پاس اسمان ته وی بس بیا ډیر زیات ملامت شوم چې دا څنګه رب دې د خپل ځان حفاظت نشي کولای کم از کم چې لاندې ټوپ کولای چې نه خو ټوپ کړي الټا پروت سره لاندې او په بار وی بداغې نه پس مې ویل چې د دې بځای عبادت نکوم او تک واقعا زما د ایمان ذریعہ جوړه شو موږ څومره عزتمند او خوش نصیب خلک چې موږ عزتمند نه پیغمبر لیدل نه صحابه لیدل او بیا هم ایماندار او ګوره د رب کائنات ته او د رب کائنات قرآن ته نن ناست یو او څومره ښکلی مذهب راغلی او ښکلی څومره دیمنانه الله را کړی دی. نو بهرحال عزتمندو عجیب واقعات دي. نو رب معنا د ټولې دنیا پالونکی د دې باره کې یو څو واقعات بیانو واقعات په زړه باندې لږ اثر کوي. الله رب العزت خلکو له رزق څنګه ورکوي او څنګه یې پالي. کرد یو قبیله ده کرد سلطان صلاح الدین ایوبی کردیو دا یو سخت د پښتنو په شان یو قبیله ده او دوی کې ډاکوان سختواله بهادری شجاعت دا پکې ډېر کو ډاکې به اچولې یو ګروپ د ډاکوانو مشهور یو ډاکو هغه خپل قصه بیانې چې یو ځل موږ ډاکې له اوتلو تلوار چاقو چاړم ځان سره واغسته و یو ځکه پړاو واښولو او کې ناستو چې انسان اوسګاری خامخا خو دې خو ګوري وې ما وکتل یو چینچړه یو مرغۍ او یو درې اونې دي دوه اونې پلدار اونې دي میوهدار اونې دي
او یو اونه وچونه ده سات پس یو چینچڼه راپاسېږي او د میوهدارو ونو له راځي او بیا د خشکې له ځي یو ځل شو دویم ځل شو درېیم لس ځل یې دا کار وکړو وایي زما زړه کې داسې وسواس راغلی چې دا مرغۍ ولې داسې کوي انسان چې اوزګاري بس بیا دې څیزونو ته سوچونه کوي وایي داسې کار مې وکړو چې دې وچې ونې ته وختلم یا په غر باندې وختلم او بار مې داسې وکتل چې دې اونه کې څه دي وایي چې کله ما اونې ته وکتل وایي زما سترګو کې اوښکې راغلې او زه ډېر متاثره شو وایي ومې کتل په اونه کې یو ړوند مار دی ړوند مار چې د هغه سترګې نشته او نظر یې نه لګېږي او هغه اونې ته ختلی دی او د چینچلې ځان سره چې کوم دی په ګونسله کې کېنولی او دا ځي هلته نه چې کوم دی د کجوري لږ لږ راوړي په مخوکه کې او چونچ کې راوړي او د مار لی په خوله کې ورکوي وایي چې دا ما وکتل نو څه ډېر زیات شرمنده شوم الله ته او ما الله ته سوال وکړو یا الله دا مار چې کوم دی ستا پیغمبر فرمایلی دي چې مار د له په لاره راځي نو دا دشمن دی ستاسو مړ کوئ او تا یو د مضر مخلوق دپاره یو ضرري مخلوق دپاره چینچڼه مقرر کړې ده یو کمزورې مخلوق او هغه د له رزق رسوي نو ای رب کریمه زه خو ستا د پیغمبر د سید الورا امتی ما زه خو د دې مار نه ډېر زیات یم نن نه پس زه تاله چې کوم تا ته توبه وباسم او یا الله د خپل دربار نه ماله رزق راکړي او ما د ډاکو نه او د غلا د هر څه نه دوکه وکړه الله داسې رزق رسوي وی بیا چې رالم نو توبه مې وسته په لار روان اوازونه یې کوله اقاله 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 یا الله تا ته واپس شوم زما توبه قبوله کړي وی د غیب نه آواز رالی چې موږ ستا توبه قبوله کړه وی بیا مې ملګرو راته وویل چې هلکه غلاله نه ځي وی ما زه خو نه ځم ما ته چې ولې وی هغوی ته مې دا واقعه بیان کړه هغوی هم چې کوم دی په نیکه باندې روان شو وی بیا مې سفر وتړو چې زه حج له یا عمرې له بیت الله شریف ته روان شو وی چې روان شوم په لاره باندې یو ځای کې پړاو واچولو نور خلک هم وی په دې کې یو بوډۍ ابۍ د لګې د اوازونه کوي زما په نوم باندې اواز کوي چې فلانې کوردي فلانې کوردي هغه مال راولي وی خلک راتله تپوس کو فلانې کوردي تاسو کې مو ته چې او زما وی حیران شوم هغه بوډۍ ابۍ له پرې غوستم ور وستم یو لوی پندو کې هغه راواغستو ما ته وی دا وال وی مو ته چې دا څه شي دي زه غوته نه پیژنم وی ما ته ته ما نه پیژنې خو زه ته پیژنم وی مور دې چې ما څنګه پیژنې زه خو پیل ازل په دې لار باندې رالم وی هغې راته وویل چې ما بیګا په خوب کې سوچ پوچ کوم دی ما نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې ولیدل او هغې ما ته وویلې چې ورشه فلانې سړی دی هغه ډېره پاکه توبه کړې ده او هغه سره د څه درک نه لګېږي او زما زوی مړ شوی و د هغه مال پاتې و زما نه سوی څوک نشته او دا جامې کپړې صادر دا ټول سامانونه پاتې دي ما ته نبي علیه السلام ویل فلاني کس لی ورکا نو ما ته ستا نوم یاد و ما تا راورسولو داسې ځینه به د الله رزق درکوي عجیبه عجیبه واقعات علماو لیکلي دي عزتمند علامه ابن کثیر رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده هغه وایي په درېیمه صدۍ کې د محمد په نوم باندې یو څلور محدثین تیر شوي دي د ټولو د څلور واړو نوم محمد د یو نوم دی محمد ابن نصر مروزی د بل نوم دی محمد ابن جریر طبری د بل نوم دی محمد ابن المنذر د بل نوم دی محمد ابن اسحاق ابن خزیمه د پلار نومونه بدل دي نور نومونه د ټولو محمد دي وی دوی به مشترکه طور سره اجتماعي طور سره د دین ډیر خدمت کوو احادیث به لیکل یادول او نورو ته به رسول د احادیث او قران د مونږ چې تاسو ته وایو دا دغه محدثینو کارنامې دي د یو یو حدیث راویان را جمع کړي دي کتابونه په لیکلي نمونه لیکلي فلانه کس په فلاني دی او د فلاني دی او د فلاني دی زمونږ دین ډیر ناشنا دین دی عزتمندو او ډیر اتنټیک او ډیر ثابت شوه چیز دی څوک د دین انکار نشي کولای وی وی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وی چې اکثر بدوی باندې ډیر فقر او فاقر اله یو ځل دوی یو کور کې ناستو او د حدیثو خدمت یې کو ډیر اوږي شو او ډیره سخته پیراله نو به مشوره وکړه چې یو کس به خسنه واچو قربه واچو او هغه د لاړ شي مزدوري دیو کې چې خوراک سکا کوم وکړ نو د محمد ابن نصر د هغه خسنه دغه په نوم باندې وروته قرا او پال دغه په نوم وروته نو هغه 2 رکعات مونږ وکړو
او بیا د الله نه دعا وکړه چې اے رب کائنات موږ ستا د دین خدمت کوو او موږ نن د رزق لپاره پریشان یو، یا الله ته موږ ته خپلې لارې کولاو کړي. نو د غرمې وخت او دا ووتلو بار بازار ته. نو په هغه وخت کې د هغه مصر، دوی په مصر کې د مصر چې کوم حکمرانو د هغه نوم احمد ابن طولون، د هغه احمد نوم، د دوی محمد نوم، د هغه احمد نوم. نو احمد طولون هغه خوب ولیدل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول په خوب کې رااله. ګوره احمد ل په خوب کې رااله، د محمد سلور محمد سفارش یې وکړلو. نبی علیہ السلام احمد لراله، احمد ابن طولون ورته ورشه زما محدثین ډیر زیات فاقه پر راغلی او دا وی خدمت وکا. هغه خو نه پیژندل چې څوک براته یادای. نو بیا کې آسان راوغختل چې محدثین لوی لوی علما په دې کې څوک دي چې ورته دلته څلور ډیر لوی محدثین دي او هغه پلانیږي کې یو ځکه ناشتي او کور کې یو کندر کې ناشتي او د دین خدمت کوي. نو هغه ولا زر دینار راولېګل او هغه کور نه ولا مدرسه او یو لوی جماعت جوړ کړو او باقاعده په خپل سټیټ کې جایدادونه د دې لپاره وقف کړو چې د دې وقف څومره سرمایه ده په دې جماعت او په دې مدرسه او په دې علماو باندې لګي. نو بهرحال عزتمندو چې کله انسان د دین خدمت کوي او دغه رنګ د عقیده وی چې الله به مالا رزق راکړي، نو بیا الله د تور رسي. یو ډاکټر یو ځل خپل اهل او عیال سره سیل سپاټي لته، نو التا د دې یو ماشوم لور و یو کانه په فوریر ګول بټول یو کانه مزیدار. نو دې پلار ته پلار وې دا کانه ډیر مزیدار دی، دا به خپل ډراینګ روم د پاره یو سو هغه سره میچینګ دی، میچ خوري هغه ته به شي راوایله. نو بهرحال هغه کانه راوستو ډراینګ روم کې په یو ټیبل د پاسه کې غوستلو. ډیره موده پس 2 کاله بعد د دې مور چې په صفائی کوله هغه کانه را پرې وتلو مات شو. چې مات شو نو دوی ډیر حیران شو، دغه اوچ کانه نه د مین نه چې کم دی یو چینجه راوتلو او روان. 2 کاله بعد 2 کاله په اوچ کانه کې الله رب العزت چې کم دی یو چینجه ساتل. څه طریقې سره به دل رزق ورکړي او کومه طریقې سره به دا ژوندې ساتلو. دی وجه نه شاعرم وای چندو تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. ہر سکے تیار چندو تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. وی اللہ سمر عجیبہ کار مارغان گرزی او اغم استا عبادتون استا ثناگانے کی. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے. دم میں تیرا باروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا. تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے، تیرے جلوے آیا تو نہاں ہے. تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، بحر و بر میں ہے تو، خشک و تر میں ہے تو اے خدایا جس نے تیری حقیقت
حقیقت کو پایا، ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے، ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے، پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے، ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر، ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر، اے خدایا جس نے تیری حقیقت کو پایا۔ ہر چیز کے اللہ کاری او دا ټول عالم د الله رب العزت په ذات باندې دلالت کوي۔ الله رب العزت دې زمونږ په زړه کې او زمونږ په دل او دماغ کې د الله رب العزت د ربوبیت یقین پیدا کی، آمین یا رب العالمین۔